أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين سورة عنکبوت مخی واقع و نوح علیہ السلام بیا د ابراہیم علیہ السلام دا واقعات ذکر کړیو د پاره د امتحان وخت د امتحان او کیفیت د امتحان دا امتحان کیفیت بسی طریقہ کار بسی منز بمنز کی دلیل عقلی نقلی هم ذکر کړو تخویفات و زواجر پکیمو وزدلتا واقعات لوط علیہ السلام پیش کئی د پار د تسلی یا خدا چې خلق لګیا دي خبرې کوي سوک سوئی منگ بانے عذاب راولا سوک بلی گیائی خاندی با د لوط علیہ السلام و د شعیب علیہ السلام واقع پیش کئی د پارا د تسلی هم لوط علیہ السلام راغلو کم قوم ته چې لګلې شی او اغي ته مسله بیان کړوا پاغي کې بعضی اخلاقی خرابیان کمزوریان وي داغي نشاندهی وتم لوط علیہ السلام کړوا چې د دې اخلاقی کمزوریانو نا قلار شي اغي نقل اریدو آخر کې خبر ادا شو چې اغي تباشو شعیب علیہ السلام واقعهم ذکر کړي اغي کې بعضی د معاشره د معاملاتو کمزوریان وي داغي نشاندهی و تم کړي شی و اغیم خبره نو منلی اغیم هلاک شو اول ایمان په الله باندې دویم ایمان پر رسول باندې دا پکې دای اونمنل دا هم یو غټي خبره وي ورپسې دا نورې کمزوریانې اخلاقی یا معاملات داغي غندو داغي د وجینا پکې نور دا خرابیانې زیات شوي ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة الله وی لوط علیہ السلام ملے گلے کله چې وی خپل قوم ته إنكم لتأتون الفاحشة یقینا تاسو راتل کوي فحشتا ناکار کار تراتل کوي ما سبقكم بها من أحد من العالمين چې مخکواله نه دې کړه دغه فحشتا یو تند علمنا مخکې دا کسب ستا سنا چرتا مخکې چانه دې کړه نو تاسو راغل یې دا فحشو شروع کړل انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل آیا تاسو رات لل کوي ناری نو تا کټ کوي لاري
وتاتون فی نادیکم المنکر اور اتلل کوي په خپل مجلسونو کې په بدو سرا په منکر سرا په بدی دي منکر کارونه دي هغه کارونه چې هغه عقلم بدګنی شریعت باندې باندې بد دي فما كان جواب قومه نو جواب د قوم دا الا ان قالوا مگر دا چې وي ائتنا بعذاب الله را ولا من باندې عذاب د الله ان كنت من الصادقين کې یہ ته درشتونه دلته وی لتاتون الفاحشه خامخاتا سورات للکوي فاحشتا ناکار کار نه کوي د فاحش کار نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو دارستنی امت چې راضی نو دا به تاسو بداسي کوي چې دا مخکینو امتونو په نقش قدم باندې بزئی هغه چې سکړلی نه به تاسو کوي تاسو کې بم شروع شي دې دور کې چې ګوري یو طرف ته الکان دي نو بل طرف ته جنکی دي الکان خپدي په دې باندې چې یا الله تا مونږه الکان ولي پیدا کړیو جنکی خپدي په دې باندې چې مونږه جنکی ولیو بیا جنکی لګیا دي نو د ځان الکان جوړي الکان لګیا دي د ځان جنکی جوړي څوک داسې دي چې هغه په دې باندې خرچي کوي پریشانونه کوي نو جنې ځان الګ جوړ کی الګ د ځان جنې جوړ کی دغه سي دا قصې دي کوي په دې باندې په لکاو روپۍ خرچي راځي او دا کسب کوي دي بعضی دغه خو نه کوي لیکن په ظاهر کې چې ګوره ورتا نو یبا الګ خود ځان به جنې جوړ کړي خزونک وته وي نو کسب بکې د جنکو مخته چې ګورې نو مخ به ځان لدا سکړې لکه د جنای داغي سونډې چې ګورې دي دغه الګ سونډې چې ګورې نو داسې به جوړ کړي لکه د جنای بیا دا چې داس الګ چې رواني نو دې سي رواني داسې تلل وکې لکه د جنای چې تلل کوي بیا چې لاس خپي وي بلا رمای کم د تلو اندازې ده د لاس وهلو اندازې ده د خبرو اندازې ده نو دا به جنو کوي دال د گیاغي کو دل د نن دا شروع دي په دې دور کې ډېر خلکو ډېرو جنکو ځان الکان جوړ کړل او ډېر الکانو د ځان جنکې جوړ کړل دا یو مسله مخکې را پورته شي و اسمبلی او د قانون په تور باندې سرکاري تور باندې چې دا ټرانسجنډر چې دا کېدې شي کني شي دې اجازه ورکړې شي یو سړی خپل جنس بدلای نو دا بدلول دا د خپل حق دی کولای شي الله پیدا کړل یو شی دی ځان بل شی جوړي یو دی او یو ظاهری طور باندې کاغم پریشن نه کی خو ظاهری طور باندې ځان نه جوړ کړي بیا یې صادر په سر کړی دا سه لګ څنګه چې جن کوي دا شال په سریز پړونه په سرای دا صادرګه په سرای ځان له وخت پر خو دي هغه وخت چې هغه د جنکو پشانی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک دا کسب کوي یو د بل شاندې مشابهت اختیاري هغه سړو باندې الله لعنت دی چې هغه ځان د سړو د خزو په شانتي جوړي هغه خزو باندې د الله لعنت دی چې ځان د سړو په شانتي جوړي څوک چې د چا سره مشابهت اختیاري
کم چې بيدین دي کم چې کافر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو هغه فرمایلی من تشبع بقوم فهو منهم چا چې چا سره مشابهت اختیار کو داغي نشو سما قیامت کې حشر به داغي سره کې کافر سره د مشابهت اختیاري دانګه مشبهین بالنساء هغه الکان سړی چې هغه تشبیه اختیاران جوړون کی د خزو پشانته والمتشبهات او هغه خزي چې هغه ځان د سړو پشانته جوړي ظاهری لباس ظاهری خپل کړه وړه هغه د خزو پشانتی کوي د سړې او کړه وړه د خزو دي چې پلار رواني دو بیا به اون په جنې دا الګ دي کی جنې دا چل تلل به جنو کو پشانتی کوي خبر به جنو کو پشانتی کوي نه وی داوي اذ قال لقومه کله چې خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه یقینا تاسو راتل کوي فاحشتا ما سبقكم بها من احد من العالمين چې مخکیواله نه دې کړه تاسو نه دیتا یو تند عالمنا مخکدا کسب چانه دې کړه دانګي ورپسې وای انکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتل کوي ناری نو تاون السبيل او تاسو کټ کوي لاري اینکم لتاتون الرجال تاسو راتل کوي ناری نوتا خپل ضرورت داغي نه پوره کوي وتقطعون السبيل او تاسو کټ کوي لاري کټ کوي د نسل ولې په دې طریقو باندې خو نسل نه زیاتی نو تقطعون السبيل تاسو لاري کټ کوي د نسل نسل نه ختموي بل دا د وتقطعون السبيل تاسو کټ کوي لاري مطلب شوکی کوي یو شوکی کوي پلار ناس دینو لار مانین سوک داسي ورتیریږي نورانسی په زور باندې لوط علیہ السلام ته ویلو تا پسې بسوک ناراضي کڅوک د پسې رالو نو بیا به زمنګ نه ګیلې نه کې بیا وتوي زما بیزتی وشوا وتاتون فی نادیکم المنکر او تاسو راتل کوئی په خپل مجلسونو کې په ناکارا کارونو باندې ناکارا کارونه بد کارونه دي منکر کارونه دي بد شیونه دي مفسرینو باندې لیکل نادیکم المنکر دی یو دادی چې دی لګیا دي په مجلسونو کې کله چې ناس دي نو دی په ګلاسونو پړقای دی پکې ناس دینو شپېلی وای او دی پکې لګیا دي د یو بل سره مقابله کوي وسم دا کسب کی په فیسبوک باندې ګوره بل ګوره نو یو خبره پکې دام کیږي حکم څه چي دي نو دیو مقابله کوله په خپل هواګانو کې د چا هوا به تیزي आवाज به تیزي یو بل مقابله پدې کی کولا وتاتون فی نادیکم المنکر لګیا دې مجلس دې ناغه د بدو دې هغه د غانو بجانو دې هغه د دغه شپېلی وې لاس پړقې غړا کبګي کوي غړا بګیم کوي نه مجلسونه جوړې دا چې دا دلته په دې دور کې چي دي نو داسې خدای په نقش قدم مې روان دي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو پیشن کوئی کړوا لا تتبعون سنن من کان قبلکم تاسو با خامخا د مخکینو خلکو په چال باندې زین شبرم به شبرن و زرام به زراین غز په غز او لويش په لويش هغه چې کم ځای کې قدم یې خو دین ته ما غز کې داخله برازي هغه کې په قدم دي یو سړی د پته لګیدل یو سړی راغل خپل مورتا پخکارا باندې مخکینی قومونو کې دلته کې دا ورستو چراشی دی بم دا چل کئ چې دا پکې مو ګورم وای بلې مور ته برازي
دا نه ګوري الله رب العزت کم جائز کړی او کم ناجائز کړی مخکې الله رب العزت دا تذکرہ کړل حرمت علیکم امهاتکم میان دي تاسو لپاره حرام دي هغه سره نکاح نشي کولای هغه طلاق نشي هغه سره یو ځای کې دی نشي میان دي نور دي خویان دي لونه دي ترورانی دي وغیرہ وغیرہ نکله چې دې دا کارونه ګول نه د دې زمانه خلک بم دا کوي د دې امت کې هم داسې خلک پیدا کی دا کارونه وکړي او خبر اساني الګي هر یو سړي سره موبایل وړو کې نه سره موبایل نو خزر ناغي سره موبایل باندې سی چل کوي هغه موبایل چې هغه کې د نور غندونه پکې دي نو دا وړو کې په دې باندې خو نه پويږي چې دا سوي هغه لګیا دې اړه یې نو هغه له خوان ور کوي هغه دا یو ډرامه ده هغه د ډرامې په تور باندې ګوري ولیکن چې دا ګوري نو یو ورځ به دا سراشي چې دې په پیو شروع کی کنه وتاتون فی نادیکم المنکر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام د قوم جواب سو بل سے جواب نو من لے خبرنا بلکہ دائے وے اے لاس آزاد پر تیرا سچی کے ان قالوا اتنا بعذاب اللہ او را ولا عذاب د الله مونږ باندې ان كنت من الصادقین کی درشتنا دا سب مخدا خبری دی خرا ولا ذا قال رب انصرني على القوم المفسدين لوط علیہ السلام یا اللہ زما امدادو کې دي قوم مفسدانو باندې د دې په مقابله کې یا الله زما امدادو کې لوط علیہ السلام د قوم په لحاظ سره خو لیکن خبر داسې چی الدګي आवाज دی وس نو کله یو سړی आवाज نو بیا به هر سره چړ راځي دانګې سړی خپل کې لپری دي بل زی دلار شین هر سړی بیا چړ راځي لوط علیہ السلام خلقو ته مینت کوي چې आवाज سړی आवाज نو بیا دا کله چې سړی پریشانی عالمی نو خلقو ته بیا مینتونه کوي لوط علیہ السلام قوم ته مینت کوي او زما مل منو بارکیم لا تغزونی ما شرمنده کوي الګا الیس منکم رجل رشید پتا سو کې سو خيار نشتی دا تاسو لاړ شي زما د مل منو مبارک ما ولې بیزت کوي زما د مل منو بیزتی خو زما بیزتی ده کا خبر دې پوره وا حالات بدل شو وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى لوط علیہ السلام دعا وکړه یا الله زما امدادو کې د دې قوم مفسدانو په مقابله کې ولې دې خو خبره نه مانی کنه نو لما جاءت رسولنا ابراهيم بالبشرى نو کله چې راغله استاد زمونږه ابراهيم عليه السلام ته پذیری دزوی اسحاق عليه السلام د پیدائش زیره راوړ زیره ورکو ابراهيم عليه السلام الته خبرې شي وي ابراهيم عليه السلام دې تپوس کاو اول خو په جندل نه نسخه ورید کا غیراړو کې خو د ملمان دي ملمنو خوراک نکاو نو ته وی ان منکم وجنون من خصاص نه يرکو ته چې زما خوراک نه کې خطز پسړه کې بد ساتي کنه دا خبره بخل کو مخ کې بد غناله کله چې اوسړې به دشمنو ناغه به دشمن کر خوراک نکاو داغه مال کې به استعمال ول وسخو دشمنان براشي دشمنی بکئی سچ یا بو سره اوخري هغه باندې په زور تیار کی موږ نه ناو کوي تیار بکی به اوخري اخر کې با کم چې قربای
دا غسر به خپل دشمنه معاملو کی صحبت اوچت کی صحبت مړ کی سر ډاکه به کیو کی مال به واغلی اوزی په مخ امت خوراکو کی اهم به کی دا قصوش نو لوط علیہ السلام دعا کړوا هغه دعا قبول شي وا لوط علیہ السلام مخکما ویلو ابراهیم علیہ السلام ورارو نو کله چې استاد راغ د ابراهیم علیہ السلام ته ابراهیم علیہ السلام د زینا راروس غته دو ابراهیم علیہ السلام له زیره ورکا وهبنا له اسحاق و یعقوب یا مې ورا اسحاق یعقوب بل ذکی داسي نو زیر راغې نو بیا وت سلیم دا ابراهیم علیہ السلام دوی تاسو کوي تاسو غټ کار څه دی هغه ودوی ارسلنا الی قوم مجرمین مګه مجرمانو قوم پس را لګلی شوی یو هغه هلاک دلته کې ما وڅوي ابراهیم علیہ السلام دې تاسو کړه څه کوي تاسو غټ کار څه دی قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ومغا هلاكون کیو دې کې لرا دې کې والو لرا ان اهلها كانوا ظالمين یقینا اهل دې دادي ظالمان ظالم خلق دې نو دې د هلاکت د پاره منګ راغلي ال دې بل ذکر الله وی قران کریم کی ذکر کړي یوجادلنا فی قوم لوط د لوط علیہ السلام د قوم په باره کې موږ سره جګړه کوله باس وکاو نه باس داد سیوی ابراهیم علیہ السلام ته خان تاسو راغلی هغه تبا کوي نو ان فیها لوط باغ لوط علیہ السلام هم ده کنه لوط علیہ السلام پکې ده د لوط علیہ السلام اولاد پکې ده خزه پکې ده ناغي وتوي قالوا نحن اعلم من فيها منگا خپوی گو پا آغاز چا بانی چا آغا پدی کی دی سوک چی پدی کی دی نو آغا منگا پیجنو لننجینہو و اہلہو الا امراتہو کانت من الغابرین لننجینہو خامخا منگ بنی جات ورکو آغلا لوط علیہ السلام بتی بچکو و اہلہو او اہل داغا بم بچکو لیکن اہل کی یو دے خز داغا نو الا امراتہو مگر خز داغا خزد آغا بنا بچ کی کانت من الغابرین دا بہی دا پات کی دون کنا اب تبا کی آغا زینا را روان شو را لو ولمان جات رسولنا لوطن لوط علیہ السلام پس را بلے کی گنا داوت منی بس ولوطن اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشہ او لوط علیہ السلام منگر علی گلے وکلے چې خپل قوم دا یقینا تاسو خامخا راتل کوي فحشتا ناکار کارون تا ما سبقکم بها من احد من العالمین چې مخکواله نه دې کړه تاسو نه دغه کارون تا یو تند عالمنا انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل آیا راتل کوي تاسو انکم لتاتون الرجال آیا راتل کوي تاسو ناری نوتا وتقطعون السبيل او کټ کوي تاسو لارې دو نسل کشي کوي نسلونه ختموي تاسو یا تقطعون السبيل تاسو شکی کوي پلارو کې وتاتون فی نادیکم المنکر اور اتل کوي په خپل مجلسونو کې په بدو سرا فما کان جواب قومه الا ان قالوا تنا بعذاب الله نو جواب د قوم دا مگر دا چې وي اتنا بعذاب الله را ولم معنی عذاب د الله ان كنت من الصادقین کې درشتونو نا قال رب انصرني على القوم المفسدين ويا الله امدادو کې زما د قوم مفسدانو مقابله کې ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى کل چراغلو استای زمغه ابراهيم عليه السلام ته وزیر باندې قالو نو دی ان مهلكوا اهل هذه القريه يقين من هلاكون کیو اهل د دې کلی والو د دې کلی ان اهلها كانوا ظالمين يقينا اهل د داوود ظالمان قال ان فيها لوطا ابراهيم عليه السلام يقين باغ کې لوط عليه السلام هم ده قالوا ناوي توين انو عالم من فيها من خپوي کو پاسا چا باندې چې څوک پدې کې دي
دې کلی کې چې څوک دي نو موږ یې پیژنو موږ ته پته ده لننجینه والو خامخا موږ به نجات ورکو هغه لو دغه اهل را الا امراته مگر خزه دا كانت من الغابرين دا به د پات کیدونکو نه الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي